بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مکه دوه کلاسونو کې د غزوه بدر واقعیت نن دا پوره شو. نو غزوه بدر دا په 17 رمضان مبارک سن 2 هجری کې دا واقعیت نن په شو او مختصر د غیدار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دا ابو سفیان تجارتي قافله چې کوم را روانه و د شام نه دا غي رکاوهل د پاره پیغمبر اسلام ځان سره کسان واغستل 313 او هغه لاړل دا قافله د رکاوهل د پاره. لیکن ابو سفیان ته کله پته ولګی چې مسلمانان را وتلی دي او هغه د کافرانو د کم قافله چې دا په خپل قبضه کې اغستل غواړي. نو هغه دې سوکل چې زمزم غفاری او کس واغله روپے ورکړل چې تلاټ شو زرتا زرا ابو جهل او داغه پیروکار او خلک خبر کا هغه خبر کړل او 1000 کسان هغه راغلل 1300 بیا 300 جنندات په لار باندې لاړ خبره تر شو او مسلمانانو داغي سره جنگ وکړو او الله پاک مسلمانانو ته بره او کامیابی ورکړه. د دې نه بعد وړي واقعات دا شو هغه مختصر وایو لکه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دغه نه راغلل د غزوه بدر نه نو ټول لاونه یو زنانه او اسما داغه نو اسما يهوديه زنانه وا دا زنانه چې ونه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ډېر زیات تکلیف رسو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف به شعرونه ویل او بدر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو ته دین دا وی یو صحابي هغه قسم خړو عمر ابن عادی نو مداغنه عمر ابن عادی دا قسم خړو چې خدای پاک منګه د دې غزوه بدر نه منګه صحیح سلامت دین دا واپس کړو نو دغه اسما کم زنانه چې دا نو دا بزم رقم او دا چې دا لا دا اسما چې کله د خلق لاړو دغه نه د مسجد د غزوه بدر نه لاړو مدینه منوره ته دا عمر ابن عادی د پستر کو باندې معذور او نابیناو لیکن دا غي باوجود د شپې د لاړو پلاس ته پولو باندې چې کله دغه زنانه چې دا وې د اسما نو محسوس کړل چې راکدا د پلاس باندې راغله نو هغه واله پس د سینې باندې تورې ولا راخو دله او هغه مړ کړل. یو واقعا دا شو بل دا اسما چې د پیغمبر اسلام ته کنزل وکول صحابه کرامو ته کنزل کول بل دا چې کوم د ماهواري زنانو د ماهواري ورزي نائب اغسخه کپڑے راغستلې او مسجد نبوي ته غردولې چې بدی باندې مسلمانانو ته تکلیف سي انده ورسېدو. د دې نه بعد یو بل واقعا په دغه دای کې په شوال کې لکه مطلب دا په رمضان کې په 26 رمضان باندې دا واقع وشوله 17 رمضان باندې غزوه بدر شو سن 2 هجری کې بیا په 26 رمضان باندې دا واقع وشوله بیا په شوال 2 هجری کې یو دغه شو قرقره القدر هغه ته ویل کېږي قرقره القدر دا غزوه ده. د دې غزوه دا صحابه کرام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه بدر نه راوپټ شول نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان سره 200 کسان واغستل د مسلوک 200 کسان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان سره واغستل او چې کله قدر دا دغه نوم دی چینی نوم دی چې هغه چینی ته ورسېدل کنه نو کافرانو د پیغمبر اسلام او صحابه کرامو خلاف راوتلیو او چې کله صحابه کرام بس ورپسې شول 200 کسان پیغمبر اسلام د ځان سره واغستل او دې قدر ته ورسېدل قدر د چینی نوم دی نو آی کسان چې دا و تختیدل ها جی د چینی نوم دی چینی راځي نه کنه نو الله کې اصل کې دا قدر نه دا چینه ده او بیا غټول علاقه ته جن دا قدر ولېږي لکه څنګه چې بدر چې کنه دا د کوینمو واغټول علاقه ته بدر ولېږي دغه شاته دا قدر اصل کې د چیرینو مو واغټول علاقه ته دا قدر ولېږي. نو چې کله صحابه کرام دې قدر مقام ته ورسېدل نو هغه وتختیدل 200 کسان هغه د مسلمانانو ته او کله چې هغه تختیدل نو 500 اوخان دا پاتې کړل 500 اوخان مسلمانانو هغه په مال غنیمت کې چې د پیغمبر اسلام صحابه کرام دلو دل کې حساب چې هغه نو هغه 500 اوخان د ځان سره راوړل او دغه صحابه کرام له څنګه ورکړ او کم چې په بدر کې چې کم صحابه کرام کنه هغه ټول دا ورکړل او دغه شان کم کسان چې په بدر کې فدیه مقرر کړو جو هغه هم په دې شوال کې جنندا واپس کړل چې چا فدیه ورکړو جو هغه واپس کړل. د دې نه بعد په دغه شوال کې یو کسو داغنو يهودي ابو عفق داغنم ابو عفق یا ابو عفق یو شه ابو عفق یا ابي عفق دا چې دا يهودي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر زیات کنزل کول د 120 سالو مرود ده
خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې بدړي ر ګستاخی کوله او دسي اشعار به چې باغی باندې حضور صلی الله علیه وسلم ته نقصان رسیدو تکلیف برسیدو نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په یو موقع کو فرمایل ملی بهذا الخبيث د دې خبيث نه ومنګ سوخ لاس کی سالم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي له عرض کو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم سو پوری چې لکه ما دې مړکړه نه کنه نظر یو منو چې سو پوری چې ما دې مې نه مړکړه یا زنه مړشه زو په قلاره باندې نه کینم د شپې ګرمي و د ګرمي و د شپې ورځ وي دا هغه شپې ټیم کې دی لاړو هغه تور ته نه راوستو دغه ابو عافت جنن دای مړکو او دې هم په دې کې مړ شو بل یو په دغه دای کې په 15 شوال باندې دا هم په شوال کې دا واقعات شو شوال 2 هجری کې دا شو او دا هم په شوال 2 هجری شو بیا په دې شوال کې یو بل واقعات چې نه هغه شو غزوه بني قینقاع دا تاسو ته ویل شو په لاول کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړو نو د يهودانو درې ډلې وي درې غټه قبیلې وي یو بنو قینقاع یو بنو نذیر و یو بنو قریظه بنو قینقاع بنو نذیر او یو د بنو قریظه نو دا بنو قینقاع چې کله پیغمبر صلی الله دو ډیر زیات بهادر او عبد الله ابن سلام د دې قبیله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې تاسو ایمان راوړی او تاسو مسلمانان شئ دی بنو قینقاع خلکو وي چې تاسو واسطه د امپړو خلکو سره راغلا د غوارو خلکو سره راغلا د چې کسان چې هغه په جنگ باندې نه پوهیدل په جنگ باندې نه پوهیدل کستاسو چې موږ سره خبره اترې واړولې او موږ سره جنگ وکړو نو موږ بیا تاسو انده پریدو او دوی ته موږ لکه ختم به کوټو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی سره اول معاهده کړو میثاق مدینه مکه ویل شو اول سبق د بدر سلور په مکه چې میثاق مدینه کې دا خبره شو چې دا يهوديان کم چې قبيلي دي بنو قریظه او قینقاع دوی باندې د مسلمانانو سره جنگ کوي او کله مسلمانانو سره چا جنگ کوو نو دوی باندې ملګرتیا به هم نه کوي خودو خپل وعده چې اندامات کړل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی پسې لاړل په دغه پسې بنو قینقاع ول پسې دوی ته کله پته ولګل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغ خپل قلاګاری بزام پسې بند کړلې 15 ورځې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام وغیرہ دین غیر چاپیرو پس وا شپاړه سم ورځ باندې هغه جندارال او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عبد الله ابن ابي ابن سلول دا غټ منافق دی عبد الله ابن ابي ابن سلول نو دا راغه پیغمبر اسلام ته جړه فریاد وکړ چې موږ ته سموایا او موږ معاف کا نو پیغمبر اسلام ورته مړی نه کړل او کم مال اسباب چون دای ته ویوړل د مال غنیمت په تور باندې او دا اول نه د غزوه بدر نه اول نه غنیمت ورستو د غزوه بدر نه اول نه مال غنیمت چې مسلمان ته ملاو شو خمس د الله په لار کو سلوري سي چې دای تقسیم کړل د دینه بعد یو غزوه شو په شوال کې بیا په شوال او په ذیقعده کې لګدو په شوال کې دوتلو او په ذیقعده کې بیا راغلل بیا په ذل حجه 2 هجری کې یو غزوه شولا چاغي ته ویل کېږي غزوه سویق چې کنه دا ستوانو ته ویل کېږي ابو لهب چې کنه دا قسم وخور دغه ابو سفیان دا قسم وخورو چې کنه دا خلک چې کنه د ملګری چې د خپل دغه تا کم تجارتي قافله چې دوا د صحیح سالم لاړو مکی مکرمه ته خو چې کله دا پته ولګل چې ابو جهل او زمانو کم ملګری جنن هغه بدترین شکست خوړو نو دی ابو سفیان قسم وخړو چې سو پورې ما د مسلمانانو نه بدل نه غستري کنه او دا ټول مسلمانان به ختم کړي نه نو دا قسم وخړو چې زبل کړه جنابت غسل نکوم اوس ته جنابت چنده بزنه کوم نو د خپل قسم پر کول لپاره د ذلحجې په لور نو ورځو کې ځان سره نور سوارانو مغسل او دولاړ مدینه منوره ته کله چې عریض یو مقام دغه ته ورسېدل کنه نو ال دکې د کجورو په یو باغ کې چې وکسانو یو کار مسلمانو او یو چې نه هغه دغه سره دغه کو د پټي کار مارګ یو لکه مالکو او بل دغه سره زمیدارو اکار مارکو کله چې داول لګنه نو دی ابو سفیان له دغه دوه کسان مړ کړل ونی چې دای لکه ال دکې دغه کړلې ونی وسېزلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کله پته ولګی دا کنه چې ابو سفیان راغله نو ابو سفیان پسې کسان چې دا ورننه وستل وروي باسل بس ابو سفیان بس کسان ابو سفیان ته پته ولګی چې محمد صلی الله علیه وسلم کسان نه لګیلی نو د پمنډه باندې باندې لاړ او ال دکې دا سره سویق چې دا ستوانو ته لګیږي ستوان
لکه کم غنم نه غنم نه یو څه نه ستوان وزي نو هغه ستوان دراوړو نو هغه ډیر زیات راوړو ځان سره چیرې دا بخورم او الته مسلمان جنگ وکم خو چې کله دې تلونو په دمانې یراوا او منډه وهاله جلدی و بنا جلدی د وجه دا ستوان جندا پاتې شول دیو دې غزوې د غزوې سوي کولې کیږي په 5 ذل حج باندې خبرو شوه درینه بعد په 9 ذل حج باندې الله پاک جنندا د مسلمانان د غزوې سويق نو واپس ول او په 10 ذل حج باندې الله پاک اولنې د اختر موس په صندوق هجری کې وشو عید الاضحى د په 10 ذل حج باندې چندا وشو خالي بیا په دغه ذل حج په میاش کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول نه اخرنۍ کم لور چې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د دې نکاح الله پاک د حضور صلی الله د حضرت علی رضی الله سره وکړو نکاح وشونه د دې نکاح د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره الله پاک مقرر کړو د دې نمکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیشکش کړو چې تاسو د خپل لور مغل په نکاح باندې راکې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دغه سکوت اختیار کړو دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په ذریعہ د وحی باندې پته لګیدلی و د اشارات او نور پته لګیدلی و چې الله پاک خو خدا دا چې دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لور کی نو دی حضرت ابوبکر رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه مشوره وکړه چې تلاړ شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نور جنان دا وغواړه نو دا فضل کې دا راغلل چې زه ډیر زیات غریب یم او زما سره سشته نو سره نو زه به څنګه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د پیغمبر سلام نور غواړم چې ما ته چرته ورسګه نو بیا وځه سوې ما نو دي صحابه کرام ورته وی دي بشران حضرت عثمان رضی عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر ورته تا د کم پرې غزوه بدر کې کم دغه ملاو شوی د صغره ملاو شوی دا نا غزغره چې نن دا به تخر سکے کنه نو دی وی چې ما سره خو اسم نو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احسان اول کساو یچی نو دا سماوی چې ابو طالب سے هغه چونکه غریبو نو دا هغه و زامنو یو عقیل رضی الله او یو چې نه دا حضرت علی رضی الله د دې مواری سلور دامن یو کنه نه چې د ماته پاتې کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره حضرت علی هم پاتې شو او د حضرت عباس سره وکیل پاتې شو یا دې کنه او د چې نه دا دغه سره پاتې شول د ابو طالب سره پاتې شول نو چونکی حضرت علی هم په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احسانات او د هر څه خبرو نو د چې نه دا جرأت وکړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې تاسو د خپل لور مال په نکاح باندې راکړئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پوسو کو چې تاسو سره سشته په مہر کې جوړ کاوه ما سره کوم نشته بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تا دا کوم مزغره ملو شوی د جنگ بدر کې ناغه څه ولا نه خوشته یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته عزت دي سوګه دا خرڅه کا او په دې باندې خوشبو اخلا او سامان مامان واخلا دا مہر چې مقرر شي دا وتعالى زتر کوم دې لاړو پلاره کوله دغه مخ لوړالو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان ورته سکه نو د ورته ز د خپل صغره واپس کوم خپل اراده نه خبر کو چې ما د حضور صلی الله علیه وسلم د لور سره د نکاح پیغام لګل لري زړه سره نکاح کوم خو ما سره سشته نو دا صغره چې نه دا زو خرڅوم ارته په سوی کرتے دا چې په سواک نه اورته 480 درهم باندې دغه دا واغستل شو 480 درهم باندې او دغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې کنه چې څومره هم د خیر کارونه وکنه د مال په ذریعہ سره دا بار الله پاک د حضرت عثمان رضی الله اغستل نو دې حضرت عثمان هم دلا دا 480 درهم ورکړل چې کله ته پته ولګی چې را بس دیوس خوشاله شو په دی باندې او پیسې مې سي ورکړل ازغره ولوم واپس ورکړه ودا والا ما ستاسو ته ضرورت نشته نو هم ولا پیسې ورکړل دا ګوره د صحابه کرامو د خپل یو بل سره تعلق چې کله په یو صحابي باندې په تکلیف راغی نو د تعلیم په دې کې داله چې ګوره کله زموږ په مسلمان ورو باندې تکلیف راشي کړه نو به داغه مجبورې نه غلطه فائدہ نه اخلو یو روایت کړی چې یو پیری صحابي خپل یو اسقر سو ها فل اصغر سو او یو ثابت وي چې ته زمان د اس واغلې ته د اس په سو خرڅه مثال مونږ وایي چې په 60 روپۍ ز خرڅوم په 60 درهم خرڅوم ایو ورځ په چکر لګوم چې دې په چکر ولګو او راغې ولکه دا خو د 60 درهمونه دا خو د 100 درهمونه دی بیا ما ته پته چې دا د 100 درهمونه دی خو په 100 درهم زمانه اوس وګ نه اخلي او زما ضرورت ته دا ضرورت و چې نظر دا په 60 درهم باندې خرڅوم نو هغه صاحب ولګي د 100 درهم باندې دی هغه او دغه چې کم اس هغه ته واغس او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا د ټول نه بدترین انسان هغه دی چې هغه د مسلمان دا دغه نه غلطه فائدہ اخلي د مجبورۍ نه غلطه فائدہ اخلي چې د انسان ضرورتي او ته چې لګا راشه دا خو چانس ته راشه په دې ټیم کې د خصم وټکو
نو دا خو به ته په دې ټایم کې خو به دا هغه کته دا نه په ارسو باندې اغله دا هغه ضرورت ده هغه به ضرورت په خپل پرېږي او الله پاک دې نه هغه به تر دې سزا خامخا درکړي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه په صحابه کرامو کې الله پاک د امینه محبت او دومره تعاون چې دا پیدا کړو چې ګوره یو حضرت ابوبکر رضی الله عنه حضرت عمر مشوره وکړه چې تلاټ سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره نکاح وکړه دا په دلور سره نکاح وکړه او بل حضرت عثمان رضی الله دا وکړه چې داګي نه دغه چې کم صغره وا چې د صغره جنان دا هم ته واخله واپس او 480 درهم ولوم ورکړل او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته یې په دې مانته دا جهیز کم سامان دي داګه او د کپړو سه تنظیم وکا د خوشبو تنظیم وکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دوانو جهانو سردار چې الله پاک د ازمکه اسمانونو داغه د مخ پیدا کړی دي حضور صلی الله علیه وسلم او داغه د ټول نه کشریلو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سلور الکان سلور جن کوي سلور الکان سلور جن کوي دا و یعنی درې جن کوي او سلور الکان د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په ژوندانه باندې وفات شي. حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی پیغمبر سلام اخرنۍ لوروا او اخرنۍ لور چې کنه د ټول نه نازمي نه د چا چې اولاد او ته پته نه چې مطلب یې کوي خو جن کوي هغه اسی په پلار باندې چنده نازمي نه بل دا چې کچي او کشري هغه ټول نه زیات دغی بل دا چې مور نه کنه لکه دې مور ته دا وفات شو نو هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې بسمره معزز و او چې کله دات لاله نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اګیله په سور کړل په د جهیز کې یو ول بستر ورکړه لحاف کمبل په دامه لباسه یو د چمړي چې نه دا بالغ او د چمړي او بالغ هم د سیو کنه چې وړي کې د کجورو دا پانی نه دا پانی پکې نه نوتلی لکه مونږ نن سبا سوچوم د دې څوک نشي کولای چې بالغ او بیا هغه بالغ موږ په هغه بالغ مې سوالو چې کم بیا مالوچ او مالوچ وسوم نو او چې کم بالغ د پولیسټر نه سړي دا یار ماته کې ساړو بيږي په دې باندې زنه شم سملاسته ها او په هغه زمانه کې د چمړي بالغ او د چمړي په بالغ کې هغه د کجورو هغه پانی جندان نه باسل شوې د دې نه علاوه دوا چکې باغی باندې بلکه په هغه زمانه کې خلکو دا وړه چرنده به د کول کنه دا جرند دا جرند خو دې څنګه میچن ورته ویل کی کنه هغه میچن او یو د اوبو لوخه او دو چې نه دا د منګي د خاورو منګي دا ټول جهیز ود دي چې نن سبا دا غي اندازو لګي 10-12,000 روپے چندار راځي او 500 درهم دا غي چې نه دا د هغه زمانه دا مہر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقرر کړو کله چې د روسته وخت راغی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته کور نو پیغمبر سلام ته کور واخلا اوس دې ګرځي چې راځه کم کور واخلم فاطمه رضی الله عنها مشوره وکړه چې حارث ابن نعمان دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د کور خواته د کورو مطلب لول حارث ابن نعمان کورو بیا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کورو نو دی وی چې ته د حارث ابن نعمان دا کور واخلا ځکه چې دا به زموږ پلار د کور خواته وي نو زبل کا د خپل پلار خدمت به کوم او دا به کوم نو حارث ابن نعمان ته چې کله خبر وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما کور غواړي نو دې لاړو او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مال چې کم تا ته درکړل شي دا ما ته ډیر زیات وخت دا نه کم چې زما سره پاتې شي او ته زما د مال نو سم غواړي دا واخله وزستانه یو روپې نه غواړم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه چې صدقت بارک الله فیک چې الله پاک دې ستاسو عمر کې ستاسو مال کې یا الله پاک برکت وچو ته دا رښتیا خبر وکړه ته ډیر زیات خوشاله کې چې ستاسو مال حضور صلی الله علیه وسلم ته ملاوي شي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د کور نه دی خو چې کم کورو هغه حضرت فاطمه رضی الله عنها ته چنده ملاوي شو همدا وجه چې په واقعاتو کې راځي تاسو بار بار اوریدلی چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تلو د کور نه شرط سفر ده بدلو نو اخر به حضرت فاطمه رضی الله عنها کړتلو چې کله وراتلو واپس با اول به فاطمه نه کړتلو ولی ځکه چې دا وګوره پیغمبر اسلام کورو کنه داګې نه دی خو په لار کې حضرت فاطمه رضی الله عنها کورو نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته نو اخر به دا کړتلو یو کو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د ایسه ډیره زیاته مینه ها ډیره زیاته مینه وسره وا نو چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تلو نو لټول اخر به حضرت فاطمه سره ملایدو او چې کله براغه لټول اول به دې سره ملایدو خاجد دا په ذل حجه 2 هجری کې دا واقعا چرنده اوشول او بیا 3 هجری کې په 3 هجری کې په محرم په میاشت کې یو واقعا اوشوله په محرم 3 هجری کې یو غزوه ذات الامر دې ویل کې دا په محرم په میاشت کې دا اوشوله ذی امر ورته ملګي او انمار ورته ملګي دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله د غزوه سویق نو واپس راغی نو پای کې دا شو په غطفان باندې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چړای کړو بیا په ربیع الثانی په میاشت کې غزوه بحران دا یو شو او په دغه ربیع الاول په میاشت کې ټول نو غټ کافر چې هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته ډیر زیات نقصان رسولو تکلیف رسولو کعب ابن اشرف يهودي دا مړ شو
کعب ابن اشرف دا د يهوديانو کې یو قسم له غونډو دې چې کله لکه پته ولګېده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو دو لکه شکست ورکړی دی کافرانو له نو دې دغه غم راځي د پاره لاړو او مکه مکرمه ته او وی چې ډیر زیات خفایم چې تاسو ته دا نقصان در ورسېدو او تاسو ته مسلمانانو دونه تکلیف در ورسو او وی که خامخا دا خبره دي سي نو بیا د زمکه دا ویخ د زمکه د سر نه جندا بهتر مطلب بیا د مارا پر امړه کېدل جندا بهتر دي نو دې تعزیت لپاره جندا لاړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حق به دا دغه پیغمبر اسلام خلاف د صحابه کرامو خلاف مرسی دي کړي او هغه مرسی به ویلې په خپل به هم جوړل او نو خلک جندا به هم جوړول او بل به دا کو کنه چې کم د مسلمانانو کې زنانه وي د مسلمانانو زنانه داغي کې به اشکیا اشعار به وي چې داغي نه مسلمانانو ته تکلیف ورسېدو دا کعب ابن اشرف چې کله لاړو او دغه ته مکی مکرمه ته او خلکو دې چې موږ د ټول یې جمع کیږو او د موږ په جمع باندې به دوه مقابله وکړو نو هغه ورته چې ته غزانه يهودي ته غزانه اهل کتابه زمونږ د دین غوړه لري کړه دوه د دین غوړه لري نو هغه ورته چې د دې هاولای اهدا من الذين امنوا سبيلا چې دا ساوس د دین غوړه لري کنه وستاد موږ د دین ولې غوړه لري وګوره تاسو له رحمي پالي تاسو چې د خپل د بیت الله شریف مجاور یې تاسو د بیت الله شریف خدمت کوئ خلکو له زمزم ور کوي هغه دا کوي وینا نه خدا نه کوي وي ته دغه ته تاسو بهتري او بیا د دې وکړه چې دا خلکو سره دا وعده وکړلې چې او په دای کې په پیاله کې وینا راوغستل وینا او پای کې لاسونه کته کړل او دا معاهده وکړه چې سو پوری په من کې سای کنه نو موږ به د دې صحابه کرامو نه د دې پیغمبر نه بقلاری غنو او سو پوری چې موږ مړکونو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله دا خبر ورور رسیدو جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په ذریعہ سره نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خفه شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل صحابه کرامو ته چې پتا زو کې سوق دې سشته چې کعب ابن اشرف دا سر موږ لراوړي دې مړ کی ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر زیات تکلیف رسول لري یو صحابي محمد ابن سلمہ رضی الله تعالی عنہ د پاسې دو وی اے الله رسول صلی الله علیه وسلم زبر کار وکم خو زمات لګ اجازه راکې زو بغیر ځان لګ خبره اتر جوړو ما مطلب دې سه مبهم خبره ست تعریضی خبره ته انده وځ جوړو ما چې لکه د زمانه الفاظی چې داغه دبت یو مطلب اخلي موږ به بل مطلب اخلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سید الله شه دا محمد ابن سلمہ د لاړو د کعب ابن اشرف خواله او کعب ابن اشرف ته وی ویره مونږ خو جو کافر کړی چې مسلمانان شي وو دا پیغمبر مونږ نه پریدي کله وای چې صدقه ورکوي کله وای چې زکات ورکوي کله وای چې jihad لځي کله سو او کله سو کعب ابن اشرف ورته تا خو لوسی مان وړه صبر وکا تا ته بدیغه خبري وکي چې لکه تا ته ډیره ګرانه پریږي نو د محمد ابن سلمہ ورته وی هر اوس مونږ ایمان نه وړه اوس کوم څه چل نشو کوله خو د چل چې ته موږ له سقاله چې دا فق دا اوس دا خبره دی محمد ابن سلمہ د اعتماد جوړول لپاره دی کعب ابن اشرف ته وکړه ورته چې ته موږ له سقاله چې دا قرض راکا سقاله موږ له قرض راکا نو دا ورته چې تاسو خو به زقاله قرض درکړم خو تا خو جو ایمان نه وړه ته به ما سره په راهن کې څه شیک دی کنه دی په راهن کې بر سره سګدي مې خامخا بس رکدم د دې کعب ابن اشرف ورته ته ما سره خپل خزي په راهن کې کېدا محمد ابن سلمہ ورته وی چې یو خو دا چې دا خو د غیرت نه خلاف دي بل چې تډونه حسین نوجوان او دغه د ټول نه خيسته په مکه مدینه منوره ټول نه خيسته سړی نو زمون خځې چې تاسو سره پاتې شنو خو بیا موږ به څه باندې راځي دا چل خو موږ نشو کولای دې ځ خپل الکان چې د انداز موږ سره ته په دغه کې کېدا پرهان کې کېدا محمد بن سلمہ ورته چې الکانو نشو کې خو ده لکه موږ الکان کې خو سبا ورته ورته خلک به غور کې چې الک استابلر یو دړې په دړې غلط نه رچانه قرض غستله او ته به پرهان کې خدای وې سره سره دې د دې محمد بن سلمہ ورته چې را دې چلې چې تا ته په زموږ د جهاد او دغه ته سونه ضرورت دی جنگ جګړې ته موږ به سره توري کیدو دې سید توري را سره کې تور خو د مال ټول نه جېته پکار دي د دې محمد بن سلمہ دا توري جنندا کې خو دې کعب ابن اشرف سره وز دا محمد ابن سلمہ د رورو د کعب ابن اشرف رضاعی رورو ابو نائله دا غنمو ابو نائله دا هم صحابي رضی الله تعالی عنہ دی یوش په محمد ابن سلمہ او ابو نائله دو د شپې لاړل په کعب ابن اشرف پسې او کعب ابن اشرف ته دروازه وټکوله چې تراوځو کعب ابن اشرف چې کله په کور کې او کور والا ورته وی په دې ټیم باندې څوک رالل چې تا دا واس کې نو دی کعب ابن اشرف ورته وی
کپدې ټیم باندې هر څوک راغلی وا په ډیر چې ضرورتمن انسان به او زه هم چې داغه امداد وکم دې خزه ورته وی چې ګوره د دې आवाज نه ماده د ویني आवाज راځي ما د بګې د ویني आवाज معلومیږي تمزه دوی چې نه زب خامخ اعظم ته کده دونه د شپې په ما به سراغه او د شپې د ساجد چې په ما به سراغه لره نه دی وته کار ابن اشرف چې کله وته محمد ابن سلمہ اچال جوړو مخ هغه ویډیو چې زب خبره کومه نو یل کدا خودم رخل خوشبوئی راغله او دومره مزیدار عطر تا پوری کړی دي ستاد تا ته زلک د دې شمه چې تاسو بوئی کما خوشبوئی محسوس کما کابل نشته ورته ولې په زمانه خوشبوئی نه کړي په عربو کې د ټول نه معطر زنانا او د ټول نه حسینه زنانا هغه زما تر دا مال بهترین عطر جوړي خوشبوئی جوړي نو زما د وختونه ذکر دون دغه جن خوشبوئی کړي دغه کما خوشبوئی محسوس کما هي راشه د دې سره اثر ول د سره کو کنه مطلب سو غراوي چې زړه خوشبوئی محسوس کما داغي لپاره خپل اعتماد جوړو د بیا لک اخوالاړو بیا ورته لک سات بعد وي چې ما خو د خوشبوئی ډیر خپل محسوس وا یو پیر بیا لک در نشم بیا بوئی نه کما ته راشوي دا خو دې کیسه دي چې دا محمد بن سلمان لاړو کابل نشته په ونیو کنه د دې سر نه جوخه ونیو اته د پته ولګی چې د زمانه ځان نشه خلاص ونه یا کسان دی راشه ابل ملګری به سره ابو نایلا او دې باندې ته سر وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له راوړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله لاول وی افلحت الوجوه وینن ورځ دې مخونو کامیابی ومندله دا مخونه نن کامیاب شو محمد بن سلمہ ابو نایلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشاله شو دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ووجهک یا رسول الله اے الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کامیاب شوي تاسو ته مبارکي دې اندامه لو شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دغه اثر ولیدو ډیر زیات خوشاله شو ځکه چې لکه څنګه چې په مکه مکرمه کې ابو جهل وکنه دغه شان دی په مدینه منوره کې کعب ابن اشرف چې دا به هغه کردار ادا کو څنګه چې باغ د مسلمانانو خلاف نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشاله شو خو چې کله يهوديانو ته پته ولګی دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمونږ هغه مشر جنہ مړ کړی دی صحابه کرامو زمونږ هغه مشر مړ کړی دی نو دوی ویریدل هم او د مسلمانانو سره خبو غزو کینه جنہ سیوا شولا او خی مسلمانانو ته تکلیفات رسول الله شروع کړل کعب ابن اشرف چې دا مړ شو کنه دا بدی طریقه باندې چې مړ کو نو دی اوسو وجوي یو وجه خدا وکنه چې دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ګستاخی وکولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کنسل کول دیم داوا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حج کې به اشعار وي یعنی په بدی کې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بدی کې به اشعار د جوړول مرسی به جوړول پای باندې په خپلم جوړل بل دا چې زنانه نه دي زنانو په باره کې به عشق اشعار ویل داغي د مسلمانانو ته تکلیف رسیدو او بل چې د یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت په باندې باندې راوستلو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قتل سازش کړو او د ټول نغد دغه دا دی کنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کنسل کول بدر دی ویل داغه د وجنه د سزا شو د دینه بعد بیا اویس ابن مسعود هغه په اسلام راوړو او په جمعه اخر کې سریه زید ابن حارث بیا د ستلت لکنه او په دغه کې په شوال 3 هجری کې یو غټه واقعه شو چې هغه ته ویل کې غزوه احد په شوال 3 هجری کې غزوه احد د یو ځای نوم دی دا کم قافله چې د عربونو د شام نه مکه مکرمه ته لاړله تاسو ته ویل شوی دا چې بای کې 50,000 دینار مالو 50,000 دینار دا به مالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو هغه په قلاره باندې لاړل مدینه منوره ته خو چې کم دغه کنه ابو سفیان او د نور خلک نو هغه په دې دغه څومره مال د 50,000 دینار چې دا دارالندوه تاسو ته ویلو اوله کې چې دا یو د سهولت نن سبا چې کم پارلیمنت هاوس ته چې پای کې به دا کم غټ غټ کافرانو چې دوباره جمع کېدل د مسلمانانو خلاف د پیغمبر علیه السلام خلاف دا مختلف سازشونه وکول نو دا ټول مالی په امانت په تور باندې ال کې تقسیم کړو او چې د چا رور د چا ترا د چا پلار دا په دې دای کې مړ شو په دې غزوه بدر کې نو هغه د مسلمانانو خلاف ډیر یو فضل کې یو بوغز کینوا او دا انتقام جذبه فضل کوا چې کله به منګه د پیغمبر علی السلام نه او صحابه کرامو نو بدل اخلو نو سفیان ابن حرب یا سفیان بیا لکه ابو سفیان چې کوم کنه ورستو بیا د مسلمان شو عبد الله ابن ابي ربيعه اکرمه ابن ابي جهل او حارث ابن هشام هو دا کسان چې دي کنه دو مشران او دو داو چې لکه چا پلار او چا ورور او چا زوی دامړ شو نو ډیر زیات پتويش کو نو دو دا مشوره وکړه چې د دې غزوه دغه ابو سفیان د تجارت قافلې نه چې موږ د څومره منافر اغله
او څومره موږ ته پیسې راغلي د دینه به 1 روپۍ موږ ځان نه استعمالو بلکې په دې ټولو باندې موږ اسلحه واخلو په دې ټولو باندې موږ ځان سامان واخلو د جنگ سامان او موږ بزو د مسلمانانو خلاف څنګه بجنګي کوم دا اراده وکړه پوه دا کم چې غټ غټ کافرانو کنه په هغه زمانه کې هغه غټ غټ بګا ډېر غټ غټ چوغ همړو ابو جهل او عتبه او شیبه دغه د همړو امیه ابن خلف خو د دې چې کم زامنو یا د دې چې کم رونو تعلقدارانو نو دو مشران شول او دا نور خلک د ځان سره کړل چې را موږ د مسلمانانو خلاف چې نه دابه د کیګما او بل بدی کې دوی دا اراده وکړه لګا چې موږ بل دې کې د ځان سره قزم بوزو او پنځل زنانه خو هغه دغه چې دا د غټو غټو خاندانونو زنانه وي دا د ځان سره هم بوتله د سره لپاره چې دا بلکه اشعار بوي او دا بلکه خلق له همت ور کوي ها دا کسان د ځان سره کړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ اطلاع ورکړه حضرت عباس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترو زری یو کس له روپے ورکړل تیز رفتار قاصد لا او ورته وی چې ته د پدری ورځو کې لاړ شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته د یوې هفته لار وا خدا کس د پیسې ډیر ورکړي چې ته تیز رفتار اسره واخلا او په منډه باندې لاړ شه پدری ورځو کې د لاړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام خبر کو چې دا کافرانو هغه اراده کړی دا چې هغه پتا سو باندې راځي او حمله کوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته چې کله پته ولګی دا د ټول نه اول صحابه کرام راځه مکړل او مشوره وکړه ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام صاحب وی پیغمبر دی خو د خپل ملګرو د دلجوی د پاره چیرې زموږه ملګری زما سره هغه ملاتړ وکي زموږه ملګری دي سي احساس کم ترې شکار نشي ګوره باس ټیم کې ما د تیر کلاس کو ویلو کنه چې کله د یو علاقې یا د وزګي یا د ادارې سره مشري نو وایي کې یو کس یا دوه کسان کارونه کوي دا نور کسان نو هغه نور کسان چې کوم دی اوس نه شوی لکه چې خو پرني مزدورانی خدا او پزله کې دا خبر راځي چیرې کاځي په اعتماد کې غسله نو خبر نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام په اعتماد کې واغستله ورته وی چې لکه دا سی چلو کو د مدینه دوه صورت دي یو خدا چې کافران خوراغلي دي په موږ باندې خو حمله کوي نو دوه صورت دي یو دا چې موږ په خپل ځایونو باندې یو په مدینه منوره کې یو کدا راشي په موږ باندې موږ په دفاعي جهاد وکړو مطلب دا کوم باندې رااله موږ سره څنګه قرانه لجوزو او دویم دا چې لکه دا کافران به موږ باندې راځي نو موږ به دوه مدینه منوره د پرې نه دو بلکې موږ به بهر توزو هم به اقدامي جهاد وکړو اقدامي جهاد چې مسلمانان په خپل باندې وتلي دفاعي جهاد چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام په خپل ځای باندې او خلل چې نن راشي لکه په غزوه احزاب کې روستو په دې بس بل غزوه چې کوم را روان د چار کې نو هغه غزوه احزاب شو په غزوه احزاب کې صحابه کرامو دفاعي جنگ کړو دفاعي جهاد کړو او په دې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرامو مشوره واغسته چې څه وکړو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام درې کسان هغه یو سعد ابن معاذ او اسید ابن حفیر دا د اوس کسانو او استاد ابن عباده رضی الله عنه د خزرج قسم پیغمبر اعظم په دغه شپه باندې ټول شپه چرنده لکه پس غم او فکر کې تیر کړل چې سي چلو کما او د درې صحابه کرامو با د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیر کوله د جمعې شپه سار شنو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام راوختل نو کم صحابه کرام چې دسو کړه چې په غزوه بدر کې نو شریک شوي ګوره په غزوه بدر کې ماته استلاول ویلو چې دوی صحابه کرام هغه د جنگ د پانه نه وتري بلکې د تجارتي قافلې د حفاظت لپاره چې د لوټ کول لپاره چې موږ د مسلمان دا قافله موږ ځان ته چنن دار راولو ها خو بیا به جنگ جوړ شو نو کم کسان چې د سوچ هغه په جنگ کې نو شریک شوي نو هغه وینې چنن دا ګرمه هغه چې موږ خو بخامه قضو دا خو په تیر موږ ته موقع نه ملو شي او اوس موږ ته موقع ملويږي نو موږ به خامه خاطرین دا به موږ jihad وکاو او موږ بهر ته وځو دغه شانتي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې دای کې خوب لید خوبونه لیدو یو خوب دا پیغمبر اسلام لیدلو چې ما یو مضبوط اصغر چنن دا ما اغستل دا او یو غوا چنن راځي او هغه ذبح کیږي نو داغي تعبیر دا چې را د مدینه منوره په منزله د مضبوط اصغر باندې دا او خلق راځي هغه ته تکلیف رسي مطلب یعنی په صحابه کرامو کې با سچنن دا بلک شهیدان کیږي با هغه ته تکلیف رسي ویم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خوب لیدو چې یو توره د توره او هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سی وړه قوله نو دا غي د مخکینی غاخونه نه دي دا مخکینی دا نکونه دا د سی دغه شیو کټ شیو مطلب ها کټ شیو خو چې کله پیغمبر اسلام بیا غو دوباره را واغستله نو هغه د مخکینی نه ډیر خپل شوله ها نو بدی کې پیغمبر اسلام دا تعبیر وکړو چې را دا مسلمانانو ته بلک تکلیف چنده برسي نقصان برسي
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې زما اراده ده چې موږ پاتې شو دلته کې دغه شانتي عبد الله ابن ابي ابن سلول لا غټ منافق خو ده هم داوی چې زما اراده ده چې موږ پاتې شو په مدینه منوره کې بهر ته نه وځو ځکه چې دا خبره کړل چې تجربه خبره ده چې کله هم د مدینه منوره خلک بهر ته وتلی دي ناغو جنگ نه لګټره او چې کله دوی په مدینه منوره کې دی او جنگ خلک په سراغله دی او جنگ کړه ده ناغوی دا مقابله ګټلې ده نو ده هم داوی چې بهر ته نه وځو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم چې نه وځو خو لکه الته کې صحابه کرامو ما تاسو وی کنه چې کم پکې لکه جوشیلو او کم نوجوانانو ناغوی چې موږ خامخا بهر ته وځو او بهر بجنګ کوو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنه لاړو خپل حجرې ته او تشریف یې وړو کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه کو بهر ته راووتو نو پیغمبر سلام دوسغری چنده اوستلې دوسغری چنده اوستلې او پیغمبر او پدې کې د دینه مخ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خدای صحابه کرامو دا جوش وکنه بل حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او هغه داوی کنه چې ولذي انزل عليك الكتاب فهغه ذات می د قسم چې پتا باندې کتاب نازل کړل لا اطعم اليوم طعاما حتى اجادلهم بسيف خارج المدينه چې دا هغه وخت پورې وځه قسم وغوړو چې زه خوراک نکوم تر دې پورې چې مدینه منوره بهر ما بدو کې توري نه چلولې کنه او دوی مې په تور باندې وجلی نه نو زبا په قرار نه کینم دغه شان نعمان ابن مالک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې یا رسول الله لا تحرمنا الجنه اے الله رسول الله د جنت ته موږ محروم کوا هغه ذات چې ته په هغه سره لګلې له ادخلن الجنه خام غضب جنت ته داخليګم جنت ته بزم او زب بهر ته وزم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دې صحابه کرامو دا ول کنه دا مینه ول د جهاد سره نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنه لاړو او دوس غری چې رنده پیغمبر علیه السلام واوسته تور راوغستله بار ته چروته نو صحابه کرامو دا مشوره وکړه چې دا همغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجبور وکړو ها چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه نه چې ما خو لیدل لري او نو وځو بار دا خو دې صحابه کرام چې نه بهر ته وځو نو خپل خبره باندې استومان شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله رسول الله موږ په پاتې شو نه وځو او موږ بدل دغه کا کافرانه نالل موږ به سره jihad وکړو کنه جو نه وکړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نه د هیڅ نبی لپاره دا جایز نه چې کله هغه هتیار را واخلي زغره واغوندي او څو پورې هغه jihad نه کړي د زغره بنا هغه وخت پورې نو بسي او زی چیزو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د ځان سره راوړل په 11 شوال باندې روان شو په 11 شوال د جمعې په ورځ باندې په دین هجره کې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مازیګر د مازنه بعد 1000 کسانو د پیغمبر علیه السلام سره 1000 کسانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اسمان کې انداناسو سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده دوه سعدین دو صغری اغوستوي د پیغمبر اسلام نه مخ کړهونو یو د اوس مشورو او یو د خزرج مشورو دو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه صغری اوسه مخ ته روانو نور صحابه کرام د پیغمبر اسلام نه یو طرف ته او بل طرف ته دا روانو ال د کې یو ځګره په مدینه منوره کې شیخین ورته ویل کېږي شیخین دا ال د یو بوډاو يهودي بوډاو ایو داغه خزوا دو په دغه ځای کې چې دا اوسېدل با په دغه ځای کې به ژوندۍ تیروله جو خلکو هغه ته شیخین عمر کو شیخ په عربی کې بوډا ته ویل کېږي نو دغه ته دغه ځای کې چې دوه ورسېدل کنه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جایزه واغستله چې کم صحابه کرام د سوچ هغه د سوال اسکالونو د 15 اسکالونو په کوم باندې نو پیغمبر اسلام واپس کړ یو صحابي حضرت رافع رضی الله عنه هغه د سی په دغه باندې ودرو په پنځو باندې کنه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې رضا ته بلار شي یو صحابي په بل راغی دغه نوم مری ابن سنان رضی الله تعالی سموره نو سموره چې الله رسول الله سلام ته د رافع ته اجازه ورکو نو د سموره ته اجازه ورکا سموره ته اجازه ورکا ځکه دا رافع چې دی کنه د 15 سکول نه په کم باندې خو د خپل اوچته کړو نه ځانه اوچته ساو ځکه چې د جهاد هغه جذبه او شوق نو پیغمبر صلی الله علیه اجازه ورکو نو دی دغه وی مری ابن سنان چې الله رسول صلی الله علیه وسلم تا دغه اجازه ورکو رافع له او زمازوی سموره نو مداغنه سموره له اجازه ورنکو حال دا چې زمازوی د رافع نه بجنګ کې تکړه ده نو پیغمبر اسلام دوانه به ورشي دوانه په کوشته باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ور وصل سموره ولګیدو او رافع راغزار کو او جنگ ته وګټو پیغمبر اسلام یې زده ریوم لړشي نو دا د دوه کسان بګیدي سوچ دون لکه د پیزل اسکال نه پکم باندې دو پیغمبر اسلام د ځان سره بوتل اوس 1000 کسان دوتل پلار باندې چې کله دو او ته ورسېدل کنه نو دغه رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي ابن سلول
دې چې دنه د پلار کې دا وړي وړولا چیرې دا خو پیغمبر اسلام موږ مرل روان کړیو او ما مخکې ویلو چې لکه بهر ته نه وځو خو چې زما خبره ونه منله شو او زما خبره څوک نه مني زما یې سید نشته لري جو زوري زمزم په زور باندې مرله بوزم نو خپل 300 کسان د ځان سره واپس کړ هغه 300 د منافقانو دا پیغمبر د ځان سره واپس کړ او 200 کسان دا پاتې شول ګوره د دې کې دا تعلیم دی بلګم دا چې په خپل خبره باندې جکیدل نه دی پکار لکه مشوره ستانه وغوښتل شو تا مشوره ورکړه تا هغه امیر پس لکه خدای پاک وته ولستا په مشوره باندې عمل وکړو نو ته د الله نه استغفار کو چې الله دا مشوره خو ما ورکړی و الله به دې کې خیر او برکت پیدا کړي خو ستا مشوره قبول نه کړل شو نو دا به خپل کم همتی باندې غني چې رب ما خو مشوره کړو زما په کې سیاسي نشته ځکه ما خو دې څه وکړو څه شو ځکه عبد الله ابن ابي ابن سلول د چې کله دا خبره وکړه لګنه د دې لو خیر دې دا محروم شو او د منافقانو د ټول نه مشر دا عبد الله ابن ابي ابن سلول چې الله پاک د په باره کې سورې منافقون ټول نازل کړل نو 300 کسان نزان سره واغستلو دورا واپس شول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره صرف 200 کسان جندا پاتې شول 200 کسان په دې 200 کسانو کې صرف 100 کسان د چې غوسغری اغوسته نو بغیر د زغرونو زغره دا جنگي لباس ته ویل کېږي کم د وسپنو د لباسي دغه ته ویل کېږي او د پیغمبر اسلام سره ټول لخر کې صرف 2 اسونه یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ابو برده هانی ابن نیار د دې دات او دغه اسونه نور اسونه جندا چا سره او یو دوه قبیله نورې یو د خزرج قبیله وا یو د اوس قبیله وا بنو سلمہ او بنو حارثه دو چې کله دا 700 کسان ولیدل کنه دا چې دا 300 ته واپس ول نو دو پس لکه هم دا راغله چیرې دا وس ال کافرانو خودم ډیر وي او 300 زمونږ دا واپس ول نو منګه هم زو چې واپس شو خو الله پاک د دو بزرونو کې الله پاک تقویت پیدا کو قرآن مجید کې الله پاک فرمای اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا والله وليهما چې کله دوړلو اراده وکړه چې دوی بوزدلی اختیار کی نو دوړلې یو د بنو سلمہ د خزرج قبیله وا او یو بنو حارثه د اوس قبیله وا دوی هم دا اراده وکړه چې موږ زو موږ واپس کیږو خو الله پاک د دوی زړه کې مضبوطی را وستله او دوی واپس نشول او دوی جندا لاړ دغه شیخین مقام چې کوم چې دوی پای کیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماقام الله کې نور پرې وته حضرت بلال اذان کو ماقام زو کو په دغه ځای کې پیغمبر اسلام شپه وکړه سحر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه روان شول او چې کله اوهد ته نږدې ورسېدل نو سحر د مانځو خراغه بلال ته وی چې ته اذان وکموز وکم بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام له ترتیب دا ورکو کنه چې لکه مدینه منوره پیغمبر اسلام خپل مخ تکړه الله پاک دې موږ بار بوزي تاسو کله مدینه منوره ته لاړ شي خلک نو بیا زیارت ولدي یو زیارت به هغه د اوهد کوي نو چې کله هغه اوهد مقام ته سره لاړ شي او دا واقعیا ورته یادې نو بیا ټول خبره سړي مخه تراشي چې لکه دا لګي دا چل شو نو مدینه منوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل مخه تکړه اوهد دا د غرد نوم دی نو هغه اوهد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل شاته پرې خودو او یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله کې جبل رومات یو ډیر کېدا په هغه ډیر کې باندې 50 کسان مقرر کړل عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د امیر مقرر کو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنہ او ورته وی کمنګا جنگ بیلو تاسو به هم د دې ځای نه راکوځيږئ کمنګ جنگ ټو هم به دې نه راکوځيږئ تر دې پوری کچرته منګ مړ شو او مرغې راشي زمنګ د غوخي شوکای کنه او زمنګ د غوخي وړي بیا به تاسو د دې ځای نه راکوځيږئ عبد الله بن جبیر دانو د 50 کسان مقرر کړ دا خو د مسلمانانو حال الله د کافرانو حال د قریشو کوم لخر چېونه هغه د چهارشنبه په ورځ باندې لکه د جمعې په ورځ باندې صحابه کرام راوتلو د چهارشنبه په ورځ باندې د بوت په ورځ باندې هغه جندار رسیدلو د اوت په کم لمن چوپای کې پړه ورته د کافرانو تعداد 3000 د کافرانو تعداد 3000 او دا کافرانو چې دینو په دې کې وسوا کسانو په کې صغری اغوستوي صحابه کرامو کې څو کسانو صغری اغوستوي سل کسانو دلته وسو کسانو صغری اغوستوي د دې سره 3000 کسانو او 3000 د ځان سره اوخان نه وستلو 3000 د ځان سره اوخان نه وستلو د دین علاوه د مکه مکرمه کوم اوچت خاندان پنځل زنانه د ځان سره راوستي د دې لپاره چې دا خلکو لږه غیرت ورکوي چې کم تخت غوله په پیغور ورکوي دا دغه بکې جوش موش پکړ او دا لکه کافرانو او رویره الله پاک دې موږ ټول معاف کړي ځان سوا مسلمانانو کې دا لګره چې په کم ځای کې لکه باطری کنه ا د خزو په ذریعہ سره د خزي جندار او باسي دای په ذریعہ سره خلق دوکه کوي
نو کافران چې راوته ځان سره 15 خزه دا راو باسل دي لپاره چې دا خلکو لا دا جذبي چې دا اوچته او هغه لکه دې دا خزه نه وي دا چې مخده اشراف هو دا معزز زنانه وي لکه یو هند بنت عتبه چې دا ابو سفیان چې دا خزه وا د حضرت معاویه رضی الله او فاطمه بنت ولید حارث ابن هشام خزه وا او برزه ابن مسعود دا او اته زنانه لیکي نمونه چې دا لیکلي دي ها بیا د 3000 کسان چې یو کنه د 3000 کسان په 15 حصو باندې تقسیم شوه دا غي لولنه میمنه چې کوم کنه میمنه خې طرف ته لګيږي میمنه یعنی لخر دا د سینې چې د ټول په جاو باندې رواني خې طرف ته لخر یو ګس طرف ته یو مخ ته یو شاده یو سنټر کې نو خې طرف ته چې کوم دغه داغي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دغه کافرانو مقرر کړو خالد ابن ولید دا په دغه ټیم کې لا کافرو او غزوه بدر په غزوه احد کې چې مسلمانانو ته څومره نقصان تکلیف رسیدلو د خالد ابن ولید نو ورسره براشي د وجنه مې سره باندې پیغمبر علیه د سابق کافرانو مقرر کړو اکرمه ابن ابي جهل د ابي جهل زو کم چې پیدل کسانو نو داغي باندې د کافرانو مقرر کړو صفوان ابن امیہ او کم چې تیراندازو نو پای باندې مقرر کړو عامر ابن العاص او کم افسر چې دو کوم کنه مشر دي عام طور باندې چې هغه ګرځیدو راغلو عبد الله ابن ابي ربيعه دا خدای کار راو چې الله پاک دا 15 وانه نه دي دا 15 وانه د الله پاک به رسول اسلام نصیب کړل او دوی مسلمان شو ها بیا چې کله دا خو د مخکې نه رسیدلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل دغه ترغیب ته دا ورکو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترتیب بداو کنه چې لکه د خلک به تیزول په جنگ باندې ترغیب به ورکو نو لاول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل وتر راو باسلا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من یاخذ هذا السيف بحقه دا تور به زمانه سوق واخلي خو دسی یو کس زمانه دا تور واخلي چې هغه دې حاجت پوره کولای شي د دې حق پوره کولای شي یو صحابي الله تعالی مال راکا بل صحابي مال راکا پیغمبر اسلام سنوي پدې کې یو صحابي حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دیر راغه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل اے الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې توري حق سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې د دې توري حق دار چې کله هم دا د الله دشمنان تمغه شي نو الله دشمنان به پرې باندې وجلېږي او مسلمانان په پرې باندې چې دا بنه وجلېږي ابو دجانه عرض وکړ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زبدا د دې حق پوره کما او په حق سره زدا اخلمه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابو دجانه له تور وړه ادب بیا د دې حق ادا ګورل سره روان دی بیا ابو دجانه چې کنه کله چې پیغمبر اسلام د تور ورته میلاو شولا نو د دې په تکبر سره مطلب سینې راو با سره روانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دا چل الله پاک ته ډیر زیات نه غوخره خو په دې موقع باندې چې کله د جنگ موقع نو وس دا چال الله پاک د ډیر زیات وخت او ابو دجانه ته وی شيزه خپه بادر سره جنگيګا پیغمبر علیه السلام ابو دجانه مکه شو د کافرانو د طرف نه د قریشو د طرف نه د ټول نه اول چې کم کس جنگ لراوته کنه دا غنو ابو عامر چې دی کنه دا ابو عامر راهب باندې مشهور او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنوم کې خود ابو عامر راهب نه بلکې فاسق ورستو بارا چې ان شاء الله مسجد زرار دا مال د په مشوره باندې جندارو شو دا غټ منافقو نو دا ابو عامر راهب چې دی کنه د راوته او چغه کړه چې خلکو تاسو ما پیژنې زابور عامر یما چې د قبيله اوس چې دی کنه اوس قبيله اوس او خزرج دا اوس قبيله د سردارو اړې ته تاسو ما پیژنې زه ټول زیات راهب یم او د ټول زیات په تاسو کې چې دا لکه مشهور قسمه زنه ناغله ما د مسلمانانو خلاف جنگي کما او تاسو چې دا هم راشه د مسلمانانو خلاف چې نه دا خیال داو چې خلک با زما خلاف چې نه دا بلکه د پیغمبر اسلام خلاف را پاسي او زه چې نه مقابله وګټم خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چې دا اعلان وکړو کنه چې اے خلکو یا معاشر الاوس اے د اوس خلکو تاسو راشي انا ابو عامر راهب ز ابو عامر راهب یما نو دغه د اوس خلکو لا فورا جواب ورکو چې لا انعم الله بك عینا
یا فاسق چې الله پاک د ستاسترګي یې خېږي موږ باندې ته خو راهب دی ته خو فاسق او د دې نه بعد بیا د فاسق نوم چې دا بدل شو ابو راهب چې کړه دا ابو عامر چې کړه خبرول دا چې زما خلک چې دا خو زما خلاف دي ډایرکټ چې دا لاړو جنگ چې ایثار نشو او بیا طلحه ابن ابي طلحه دا چې دا میدان تر راغله یو کس د صحابه د کافرانو ناغرتل او صحابه کرامو باغه چې دا مړ کول ابو دجانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کومه تور ور کړو نو دې وړي په بادر سره جنگیدو پیغمبر علیه الصلاه والسلام صرف سر پټکې چې دا په دا ورځ باندې والو او دا اشعار چې دا بجو مانیو انا الذي عاهدني خليلي زغه کسما چې زما سره معاهده کړی دا لوس کړی دا زما سره زما سردار زما ملګری ونحن بالصفح الذي البخيل الذي النقيل او زه په هغه وینه باندې یم په هغه وینه باندې یم چې هغه زما پرې دای کې پرې رګونو کې چې دا سرایت کړی تللی دا وې دی ابو دجانه خبر بادر سره چې څوک به دمه خلل ورتل کنه دنه اسینه لته بلکې دا بلاغه نصر وو یو پر د چنن دا دغه کو تورې وهله نو د ابو سفیان ابن حرب خزه هنده دمه خلل راغله نو دوی چیرې دا هنده اخو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ډېر ځای تکلیف رسو و امراته حماله الحطب مکه جنن دا ویل شي نه ابو سفیان خزه هنده اخو ابو لهب خزه ام جمیل باب بارک و امراته دا شو خو دې هندي و پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ډېر ځای تکلیف رسو نو دوی چیرې دا په تور باندې وهمه خو پړه کې اداره له چیرې دا خو پیغمبر اسلام پاک تور ده او د دې زنانه بوینه باندې دا نشم ښه کوله نو د ادب د وجې نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د توري ادب کو نو هغه د زنانه چې مړه نکړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د کله دا پته ولګی نو ډیر زیات خوشاله شو دنه په دې غزوه کې حضرت حمزه رضی الله عنه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ترو د ډیر په شجاعت او په بہادرۍ سره جنډه جنگي دلو خدا یو کسو وحشی ابن حرب دا غلم هغه د بیا قتل کوم حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې کنه دیوا کله چې جنگ ته ورمکه جنگ شروع شو نو بری کافرانو کې یو کس سباع ابن عبد العزى دا غنو او د بچغه والے هم هل من مبارزین سوق د سټیج زما سره مقابله وکي سوق د سټیج زما سره مقابله وکي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په سلاړو او هغه ورته چغې کړې چې اے د زنانو خط نه کوم کې استا مور چې لګن دا بلک خلق لا خطلی چې دا وی کولې او تعالی الله د رسول مقابله کې نن بستا چې اندازو دا کوم هغه تور راوغسل په یو دا باندې هغه سر پرې کو الته کې وحشی چې لګنه وحشی ابن حرب دا یو کافرو یو داو کافرو په هغه زمانه کې جبیر ابن مطعم دا غنو جبیر ابن مطعم دا وحشی او دا جبیر ابن مطعم چې لګنه د جبیر ابن مطعم ترا توعیمه دا غنو توعیمه ابن عدی د جبیر ابن مطعم ترو توعیمه ابن عدی دا غنو توعیمه ابن عدی دا توعیمه ابن عدی د خپل وراره سره د جبیر سره ډیره زیاته مینا وا خدا توعیمه د په غزوه بدر کې مردار شو نو د جبیر ابن مطعم د خپل سره ډیره زیاته مینا وا دا وحشی دا غلامو وحشی دا غلامو دی جبیر ابن مطعم دا وې دی وحشی ته چې وحشی ته زمانہ ازادي غواړي وی او تستان ازادي غواړه ستا ازادي لپاره دا شرط ته چې کله د مسلمانانو د او دی دا توایمنه نه د په غزوه بدر کې حمزه رضی الله عنه مړ کړو نو چې کله ته دا حمزه مړ کې یعنی زمانہ تر بدل واخلي تب آزاد شي پیسې نه خو چې کله حضرت حمزه په غزوه احد کې دا کافر دا مړ کوو کم مخ جمانو ماغه سوسبا ابن عبد العزى نو واشخ الدغه په انتظار باندې ناسو دغه چې دغه ټول په د پوری تړل شو ازادي چې کله هغه आवाज وکړو دا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د شاتینا په دا حمله وکړل دی واشي حمله وکړه او حضرت حمزه رضی الله عنه چې دای لکه شهید کو او بس چې کله دې شهید کو کړه د لړول د کیسټ تکې ناسو خلکو دوی جنگ وې جنگ لنه امراغله دوی په بس راغله ما د مړ شو بس خبر خلاص شو زه آزاد شمه خو دې پر خپل خبره باندې ډیر زیات تومانو او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترجنه بیا د کافرانو هندا یو بل اگې نه لگا لاسونه او خپې او دا وګونه دار څه چندې مستقړو ډیر زیات تکلیف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رسولو خو ډیر په بدعت سره اول وجل چې دا واشیو دا واشي چې کنه کله فتح مکه ور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق کریمانه اگې د ور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله فتح مکه وشولا دا غې نه بعد طائف خلک چنندارال او مسلمانې دل په دې کې واشي ابن حرب راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چنن دا اسلام خپل پیش کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرام وې
چې دا هیکس ته چې ستاره تر قاتل دی، ستاره تر قاتل دی. په دغه ټیم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل تر راچو ځکه حضرت حمزه لاول کستا سو یچی نو حضرت حمزه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امزوریو او سویبا یاد دی په لاولږي چې هغه حضرت حمزه نو په ور کړیو او حضور صلی الله علیه وسلم نه په ور کړو نو د پیغمبر اسلام رضای ورو بل ترې همو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډیره زیاته مینا وا او ډیره زیاته ملګرتیا وسره نو چې کله هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل راغې او خپل اسلام پیش کو صحابه کرامو چې دا ستاسو تر قاتل له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دعوه دې پرې دی فلی اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافرین دیو انسان اسلام راوړل دا ما د زرو کافرانو د قتل نه چنده بهتر ده یعنی یو ته زر کافرانو د قتل کم دا میدون نه دی خو بلکې یو مسلمان هغه اسلام راوړي انسان هغه اسلام راوړي ځکه په دې اسلام راوړو سره د جهنم نه بچو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د خلکو سره دا بینا او پیغمبر اسلام دا غوتل چې د خلک د جهنم د ونه بچي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ټیک تاسو اسلام قبول لې خو دې څه وکا چې ته په زما مخې نه راځي دغه ته زما مخې راځي نو بیا بل ما ته زما غتر چې دا ورای دیږي او ته نور ستا اسلام قبول لې نو دې چې بکل هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا راتلو نو شاته چې دا بګې نه سوچ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته زما د وجې تکلیف نه ورسي او د پس لکه بخام همیشه لپاره بل کدا دغه کټکو چې ما دونه لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر ما وجل لري او ال دغه خود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دښمنی نه و او نه کافرانو سره جنگ لراغلو بلکې دې خدا خپل ازادي د چرند تړل شو په دغه باندې د حضرت حمزه په مرګ باندې چې تا کله حضرت حمزه مړ کو نو بیا پس لاګې نه بس چرند دا بدخې دا ازادي کې نو در الله نه سوال وکړو چې الله ما په اسلام کې د ټول نه بهترین کسه دا مړ کړل دی الله ما له توفیق راکړي چې دې یو کارنامه وکم چې د ما دغه ګناه باغې باندې پټ شي او بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو رسول مسیلمه کذاب مسیلمه دا کزو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوی کړو د پیغمبر په ژوندانه باندې دعوه کړو چې زه پیغمبر یم نو هغه مسیلمه کذاب چې څنګه دا حضرت حمزه رضی الله عنه چې نه دالګه پرې نوم کې ولا ترنه نواسلی و دی وجلو دغه شان دی الله پاک له توفیق ورکو او مسیلمه کذاب الله پاک د په وجه باندې د دې واشم نه هر بزر سره الله پاک دا مړ کړو نو د ټول نه بدترین کس هم په اسلام کې د اسلام کې د ټول نه بهترین کس هغه مړ کړو او د ټول نه بدترین کس چې هغه مسلمه کذاب الله پاک د په وجه باندې هغه مړ کو خود ته بیا هم په دې باندې بچنه دا افسوس او دا وو نور صحابه کرام بدی کې لکه حضرت حنزله رضی الله عنه عبد الله ابن جبیر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کم تکلیفونه رسیدلو او ان شاء الله بیا آینده کلاس کې دغه یو صحابه کرام ته دونه تکلیفونه د ګور د اسلام د خاطر زنده ملو شي دي صحابه کرام مو دومره لګوینه به تو یولې دومره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره هغه بهر څه تیرول د دې لپاره چې هغه د دین سره مینا او د دین سره محبت او زګه هغه دونه تکلیفونه جنده برداشت کول نن سبا ګوره موږ د الله د دین لپاره چې نه کنه خپل خولي ته یول ته تیار نیو کله لګ دغه راځي په باندې کنه نو وای زموږ د خلکو سنت دي دا به پریدو ها په من کې او په مکه نو خلکو کوئی فرق داو چې موږ یو کار پریدو په دی وجه باندې چې موږ سنت صحیح کې پیغمبر اسلام کړی سفر اوس خونی دي او صحابه کرام په دې دا باندې کول چې را دا خو ګوره پیغمبر علیه السلام یو کار کړل نه زیږه کوم په نو په دې باندې دا موږ له پکار ده چې موږ د پیغمبر علیه السلام څومره سنت دي هغه موږ د پیغمبر اسلام دین چې د رسول لپاره پیغمبر اسلام د سنت په خپل ادا کول لپاره نور د راغی لپاره خپل ویلي چې دا غي نه موږ درېغ نه کو خپل مال نه درېغ نه کو خپل وخت نه چې دا درېغ نه کو صحیح ده ان شاء الله